نو دلته په سوات کې چې کمې حلقې من ګټلې نو ګرانه مشره دا ټول خلک ګواهي ورکوي د دې علاقې خویندې میندې ګواهي ورکوي او زه په قرآن لاس ږدم چې د 2014-18 الیکشن چې دی دې سرې ټوپۍ ګټلی دی خو د دې نتیجه چې د هغه بدله شوې اکثر ما ته ملګري وایي ته وایي تقریر تیز کوې په زورورو پسې خبرې کوې موږ پسې تش خبرې کوو او هغه عملي کار زموږ سره کوي خو که څوک وایي چې دلته به زه د پښتنو سره ظلم کوم زما حق بالي 15 کاله زما کارکون چې دی هغه ځوان دی او که بوډا دی او که سپین ږیری دی هغه ګرځي محنت کوي غر په سم باندې خلک عوامي نیشنل پارټۍ ته راولي او د الیکشن په ماسخوتن باندې په 12 بجې خلکو د ورځې لاټین ته مهر والی او په 12 بجې ته د څوباړې چې دی نښه راوځي نو زه به بیا د خبرې حق لرم زه به یې کوم ما څوک نشي مني کولی او زه نه مني کېږم دلته لاندې یو کس چې دی د ټیکې مجبوري وه د سیمټ د بوجۍ مجبوري وه د پلاستیک د پیپ مجبوري وه هغه تلی دی او د عمران احمد خان نیازي چې سړي لته انسانیت لته کرکه ورځي چې دلته د شعور خاوند دي او په پی ټی آی کې څوکي نو نن که هغه ملګری تلی دی ښې کړي دي زه دغه بوجۍ چې دی راکاږه دغه ټیکې والا خو د دې نه وړاندې ته په یو بله پارټۍ کې وې او دا هغه وزیر دا هغه وخت د وزیر مشیر خاص وې او په آخره کې زما ملګري پې دوکه شو منت او زارۍ کوله چې یاره قرآن او طلاق خوري چې زه به بیا تختم نه او راځم خدا ورته ویم چې که نن څوک وایي چې عوامي نیشنل پارټي چې دی دا کمزورې ده یا به دا څوک کمزوري کي د پیرنګي په وخت کې د هغه په باچایۍ کې نور نه ډوبېده دونه لویه باچایي وه باچا خان بابا په تش لاس په عدم تشدد چې دی خدای خدمتګار له شعور ورکړی او راپاڅېدلي وو د دې ملک د انګریز او پیرنګی شړلی دی خدا خبره مشر په ذهن کې راولم چې دې علاقه کې ډېرې ستړي دي ډېرې مسلې دي دلته ډېر ذاتیات شروع دي کلاس 4 بدلیږي د دې ځای نه سیدو ته چې 15,000 روپۍ تنخواهي ناغه د هغه په ټیکټ باندې نه پوره کېږي استادان سره د عمل شروع دی دلته یو سپین ږیری راغلی و دغه د هغه کور دی په دې سړک کې ورانېږي نام طور دا طریقه ده چې دواړه طرف ته یو شان ځمکه اخیستی کېږي خو چونکې هغه سیاسي مخالف دی د دغې کسانو نه د هغه طرف ته کشۍ وهي بل طرف ته څه نه وایي نه دې باندې هم موږ د دې جلسې د طرف نه که ستاسو خوښی چې یو قرارداد پې منظور کړو خو بیا سیکرټري صاحب به وایي د ده ته یې پرېږدو خو بهرحال دا زیاتي چې دی نه د دې مخنیوی پکار دی دا سبا به انشاءالله ډېر زر کوزیږي روان دي نه دا به کوو چې بیا به په دې خبرو کې معافي به نه وي چې ډېر زیاتي د ملګرو سره وکړو
کاغه استادان دي کاغه په نور څه کې نوکران دي د کلاس 4 پورې ما تاسو ته وې نه دا به کوشش کوو چې دا بدل به په یو فصل اخلو بیا په علاقه کې نور څه نشته د دې خلکو دغه خوراک دی دغه جیداد دی په هغې کې څه نښې لګوي څوک لور ریبلو ته پکې واښو ته نه پرېږدي څاروي سرولو ته نه پرېږدي بیې بانډې پکې نه پرېږدي دلته کې بش برګمات شي نه د ملیشیا نه لرګی به دی راوړي نه هغه به دلته لالکو په دې غر په سر کې لګوي دا نه وایو سمګلنګ موږ نه خوښوو سمګلنګ چې چا کړی دی هغو معلوم دي د هغو ایجنټان معلوم دي د هغه فارسټ هغه ملازمین یې معلوم دي چې هغو خلاف کیسونه جوړ شوي دي سمګلنګ هغو کوو سمګلنګ موږ هېڅ په حق کې نه یو موږ دا ملک زرخیز کوو دا زموږ کردار دی خو دغه دا هم څه متبادل پکار دی چې دلته یو ونه د هغه لویږي طبیعي عمر یې ختم دی نه هغه پکار دی چې په استعمال کې راشي او دا مقامي خلک د هغې نه پیدا واخلي چې دی بش پرګه کوټه یې خلاصه شي نو ټیک د دې سړکونه دا توږي راتوږي یوه پیسې چالنده ورکړې او دا روان دي پې نو یو خو دا مطالبه کوو چې د دې معاوضې ورشي دا محدوده ځمکه ده او ډېره قیمتي ده ټیک د هغه پتلونونو والا به راشي دلته به سیل کوي خو د لالکو سړی به بیا په دې کې نه دی به کډه اخلي دی به ځي زه د خپل طرف نه او د عوامي نیشنل پارټۍ تحصیلي مټې د طرف نه خپل دروند مشر جناب ایمل خان ته مټې تحصیل ته په راتلو هرکلی ویم دلته کې زموږ سره مرکزي صوبایي او د ضلعې مشران ناست دي هغوی ته په خیر راغلی رحمت علي خان ناست دی رحمت علي خان ته هرکلی ویم د مټې تحصیل د ټولو یونین کونسلو د ملګرو د تنظیمونو د مشرانو کشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې د دې دورې لپاره دوی کومه جذبه او محنت باندې کوشش کړلی د هغو د محنت او جذبې ته زه سلام پیش کوم زه زیات وخت به نالم مشر له به مقور کړو چې هغه تفصیلي خبرې وکړي ځکه چې مشر نن سبا د باچاخانۍ په سوچ راوتی دی چې زه د باچاخانۍ دا سوچ کور او کلي ته ورسوم او انشاءالله خپل مشر له زه ته تسلي ورکوم چې عوامي نیشنل پارټي به د باچاخانۍ په سوچ کې د خپل مشر سره څنګ په څنګ ولاړ وي زمونږ دا رونه چې دي کوم پی ټي آی والا رونه چې دي وایي د لالکو ویلج کونسل چې دی دا په 2013 کې په پاکستان کې شامل شوی دی دا په 2013 کې په پاکستان کې شامل شوی دی نو زه د خپلو دوستانو ته دا میسیج ورکوم چې په 1994 کې خان لالا دلته د 10 کروڑ روپو سکیم کلیو چې په هره دره کې یې ټاسمرمر لګول دی 15 ټاسمرمرې دي 100 ټاسمرمر یې لګېدل دي او د هغې لاندې 110 غټ پولونه او 314 واړه پولونه نن یو سړی 2 پولونه نشي ورکولی نه ترقۍ کارونه اسکول د ترقۍ کار نه دی بجلي د ترقۍ کار نه دی پل د ترقۍ کار نه دی کله چې کوټه باچا وزیرو په هغه وخت کې ډېر سخت حالات وو سیلابونه وو دهشتګردي وه د هغې باوجود زمونږ د کوز لالکو پل چې دی زما سره ثبوت پروت دی چې هغه په هغې کې کوټه باچا راغلی د هغې افتتاح کړله د بر لالکو د کوز لالکو ټولو عوامو سره شرکت کړلی ایمل خان ته دلته مېلمه دا ستا د نیکه کور دی دا ته چې په کوم ځای ناست دا سټیج دا ونې دا علي خان بابا جوړ کړي دي دا د هغه کور دی ته خپل کور ته راغلی ځکه تا د نن دا ګڼه دومره راجمع شوې ده دا خلک په علي خان مینو ځکه په تا مین دی زموږ یو ملګری و هغه وویل چې په دارمۍ کې او قرآن یې وموښور چې څوک نشته چې دې له اودې ورکړي زه هغه ته نن ویم ته راشه وینه ده او ستا د دارمۍ کسان او ستا خپل نن ټوپۍ په سره یو شاملېږي او بل دلته کې زموږ یو کونسلر دی خیرات محمد نومې دی هغه یو څو پوچه خبرې کړې وې خیرات محمده تا موږ ټول د وزیرو نه ډېر ښه پېژنو لږه ګزاره کوه داسې نه چې دا پړی دې مرۍ ته پرېوځي